د امریکا د ایران چې کم جنگ روان دی نو امریکا په یو شی باندې غټه ناکامه ده ځکه چې ایران هلته کې د ټول نه خپل غټ هتیار چې دی هغه استعمالوي نو د دې د وجې نه امریکا چې ده هغه په دې باندې ناکامه شوې ده او ټولو ملکونو چې دي امریکې ته ګوتې نیولې دي ګوتې په دې باندې نیولې ځکه چې د ټولو ملکونو معیشت چې دی هغه خراب شوی دی که تاسو وګورئ په پاکستان کې چې کم حال روان دی دغه شانتې ټول ملکونه چې دي په دې باندې غټ اثرات پرېوتي په پاکستان چې دا کم اثرات پرېوتي د دې نه سیوا چې دی په دې نورو ملکونو پرېوتي کم چې عرب ممالک دي په هغې د ټول نه زیات پرېوتي دي دغه شانتې یورپ کم ممالک چې دي په هغې باندې دغه شانت په امریکا اسرائیل په دې ټولو ملکونو چې دی د دې اثرات پرېوتي دي زموږ سره چې دی په چینا روس په دې ملکونو باندې هم غټ اثرات چې دي دا پرېوتي دا د څه د وجې نه چې ایران خپل یو غټ هتیار چې ورسره کم دی هغه استعمال غټ هتیار د هغه سره چې کومه سمندري لاره ده دا د هغه د ټول نه غټ هتیار دی ځکه دغه لاره چې هغه بنده کړې ده نو دا د ټولې دنیا معیشت چې دی هغه د دې په دغه یوه لاره باندې دی لکه دغه خس کې ځای تاسو ته ښکارېږي 40 کیلومتر دی خو په دغه 40 کیلومتر کې چې دی نو په دې کې د ټولې دنیا معیشت دی لکه د عربو څه تیل چې راځي نو هغه به دغې طرف باندې ځي دنیا ته چې کم تیل ځي نو هغه به دغه یو طرف باندې ځي نو چې تیل بند شي ستا سره چې کم ګاډه دی که ستا سره موټر سایکل دی که موټر دی که هر قسمه ګاډه دی هغه د دغې لارې په ترو باندې چې دی ستا هغه چلیږي که جهازونه چلیږي هغه هم د دغې لارې په وجه باندې چې دی په دې باندې چلیږي نو د دې د وجې نه د ټولې دنیا معیشت چې دی هغه د دغې یوې لارې باندې دی نو د دې د وجې نه چې دی په امریکا باندې دغه ملکونو چې دی هم زور راوستی دی او د دې د وجې نه چې دی امریکا ناکامه ده هغو دغه یو ځای نیولی دی باقي چې دی ګولۍ خو هغه په یو بل باندې وری خو هغو دغه لاره بنده کړې ده نو په هغې لاره باندې چې دی جهازونه نه پرېښودی کېږي بل لا چې هغو په کې هلته کې ماینونه چې دي وایي دا هم ایښودي دي اوس خو هغه ایران والا وایي چې موږ ماینونه نه دي ایښودي خو نه ماینونه ایښودي دي که یو جهاز ځي نو هغه دغه چې دی د دې طرفه بټنه دي دبوي او جهاز چې دی هغه به تباه کېږي نو د دې د وجې نه ایران په دغه یو شي باندې چې دی هغه کامیاب دی او امریکې چې دی د دغې د وجې نه چې دی هغه به هار مني او دا ملکونه چې دي دا به پرې زور راولي یوازې د تیلو خبره نه ده د عرب ممالک چې دي هغو ته د خروسکو سامان چې دی دا هم نشي تللی ځکه چې هغه ته هم په دغې لاره باندې ځي کم چې عرب ممالک دي په دغه ډېر شی ملکونه دي په دغه یو ځای کې او د دغه ځای نه د هغو تیل هم راوځي او د خروسکو سامانونه چې دي هغه هم په دغې لاره باندې ځي نو هغو ته چې دی د دې د لاسه ډېر غټ نقصان چې دی دا میلاو شو او هغه اوس دا کوشش کوي چې امریکا دا جنګ ودرې او ایران ورته دا ویلي دي چې تر څو پورې زمونږ جایز حقوق نه منله شي تر هغه پورې په جنګ کې چې نه موږ مذاکرات کوو او نه موږ دا جنګ چې دی دا ودرو نو اوس پکې هغو خو د خپل طرفه چې دی هم شرط دغه ایښودلی چې د هغو جایز کم حقوق چې دي هغه به هم منلی کېږي امریکا خو هر ټایم مذاکرات ته چې د هغه اوس تیاره ده او چې ایران به د کل نه وایي چې مذاکرات وکړو او موږ دا جنګ چې دی دا ختم کړو خو ایران چې دی هغه ورته اوس خپل دغه به خپل جایز حقوق به تږدي که هغه یې ومنل نو حل چې دی هغه به دغه لاره ازادۍ نو د هغو سره د ټول نه غټ اختیار چې دی هغه دغه چې دی دغه سمندري لاره چې دغه د هغو سره ده چې دغه بند دی نو په امریکا باندې به ټول ملکونه چې دي دا به زور راولي تاسو را سره خپل رایه چې دی دا لازم شریک کوي چې امریکا به په دې کې کامیابه شي که به نه شي ځکه هغه دا کوشش کوي چې موږ دغه لاره چې دا ازاده کړو